ګور یو الزام لګولې الزام نه ګورې کا چې یار سبب فلان کې مال حرام دی جو هغه داخل کې جو هغه داخل کې اسی بل باندې الزام لګولې الزام دا ګناه ده بهتان لګول دا ګناه کبیره کار دی یا اکثر ملګری د چا ذات ټارګټ کوي چر فلان کې د ذات نه جو فلان کې دی او ذات نه اگر نه دی ذات نه اگر ډم دی ذات نه اگر فلان کې دی آیا دې سره قرباني کیږي او کنه کیږي لہذا ګوره دا تپوس کول دا جرم دی ته د چا ذات ولې ټارګټ کې قرآن کریم خو ویلیو کنه چې الله وايي ما تاسو ډېری ډېری قبيلي پیدا کړی لتعارفوا دې د پاره چې تاسو پہچان آسان شي دې د پاره ما تاسو ډېری قومونه ما دې د پاره نه دي پیدا کړی دا الگ فیملی ما دې د پاره الله ما نه دي پیدا کړی چې تاسو یو په بل باندې فخر او تکبر وکړئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله وی زما یو خاندان سره د دوستانه اعلان نشته د محبت اعلان نشته چې دا خاندان زما خوخته دا زما خوخته دا زما خوخته دا نه عند الله د الله په نسبت دی الله وی ان اکرمکم عند الله اتقاکم زما الله محبت هغه خلق سره دی چې هغه تقوا دار وي د الله ير پزړه کې وي د الله د مخالفت نه ځان ساتي چې هر قبيله والا دی هر خاندان والا دی الله دې سره زما محبت دی او زما په نسبت دی الله معزز او مکرم او عزتمن انسان الله دا تقوا دار دی نو لہذا خبره مې دا کوله چې تا ته خبر ثبوت باندې یقینی طور باندې دا علم وي چې د دې سړي دا مال حرام دی یا د کاروبار حرام دی یا دې د نشو تماشو کاروبار کې چرس خرڅي خاص صفا خبري بکو کړه چرس خرڅي پاوډر حاکم شراب خرڅي یا دې غاني بجانے کیسټ خرڅي ویږي او تا ته یقیني طور باندې پته وي چې د مال حرام دی نو دې سره قرباني کول بیا ناجایز دي زکر جدید دو جنو ټولو قربانی تباہ برباد شي نو لہذا کچری چاته علم وی او د مال د حرمت او د حرام والی یقیني طور باندې پته وي ټیک ده ورنه د چا په ذات باندې چا مال نه حرامي چې فلان کې دي ذات والا ده چې د مال به حرام دا خو الزام دی دا خو تکبر دی دا خو فخر دی دا حرام دی الله لا يسخر قوم من قوم الله دا اجازت ما نه دی ورکړی چې انسانیت ته چې یو قوم د راپاس په بل قوم باندې فخر وکړي ځان دې اوچت وګڼي